نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون صدق الله العظيم سورة النمل نلسم پارا بدرشتم نمبر آیت سلیمان علیہ السلام واقعہ شروع دو ملک بلقیس خبر ملو شو ملک بلقیس تا خط رسید ملک بلقیس بل ماتا وزیران را جمع کرل او د دوینه مشوره واغشتا چې د شان ماته پیغام ملو شوی دی د سليمان عليه السلام د طرف تاسو سم مشوره راکوي خپل وزیران او تیز من طاقت قوت اسباب د جنگ برابر د حکم کوو ملکه بلقیس وتوی د بادشاہانو قانون داوی چې کله په یو علاقه باندې حمله کوي یو کلی ته داخلي کی پاکلی کړي نقصانات او د کلی عزتمن او د خار عزتمن خلق ذلیل کوي همدارنګه بکیږي او زيو توفا او یو ډالې لګم قاصد په لګم چې هغه ما ته کوم پیغام واپس کړي تو پیرا بولے گلا چې باغی کې 1000 غلامان او بنزوی 1000 د سرو او د سپینو کفته وي او یو غټ قیمتي تاج سليمان عليه السلام ته چې کله را ورسید په دې وخت د سليمان عليه السلام وړاندې د جناتو د انسانانو او د زناور صفونه جوړو او د سرو او د سپینو زرو دیوالونه جوړ کړي کله چې سليمان عليه السلام ته قاصد را ورسېدو د ملکه بلقیس تحفه راوړه ملکه بلقیس وی کچري تحفه قبول کا دا بادشاہ دی د مقصود مال دی او که تحفه قبول نه کا دا بیا پیغمبر دی د مقصود مال نه دی سليمان عليه السلام ته چکلا د ملکه بلقیس قاصد را ورسېدو تحفه راوړه سليمان عليه السلام فرمایل چې تاسو زما مدد په مال باندې کوئی مال چې الله کم را کړی دی هغه ډېر بهتر دی تحفه دې نه قبول نه کو واپس ولېګل او دوی ته وی چې ما سره داسې لشکر دی چې د هغې د مقابلې د هیڅ چا طاقت نشته چې مسلمانان نشوي او ما ته رانغلي نو زبا تاسو باندې حمله وکړم او تاسو به ډېر ذلیل شئ قاصد رخصت شو سليمان عليه السلام خپل خادمان ما وغوښتل چې څوک داسې شته چې د ملکې بلقیس دا تخت ما ته راوړي عفریت چې د جناتو مشر غټ دیو دوی دا تخت به زه راوړم څونه وخت کې به راوړي تا بلا مجلس ختم کړي نه چې تا ته به زه تخت راوړم سليمان علیه السلام ورته وفرمایل چې نه د دې نه کم کې سليمان علیہ السلام تو وزیران کی یو وزیر آصف ابن برخیا رضی اللہ عنہ سليمان علیہ السلام صحابی هغه ته دا تخت بزرو سونه وخت کې براوي دستر کو پرب مقتدا سیاړول چې دغه اړه استامخه ته تخت سليمان علیہ السلام ته اجازه ورکړه چې تلل څه تخت راوړ لړو مسلمان قدرت دو مانزت قدرت الله نه غواړو فورا الله پاک دعا قبول کا او تخت اور رسیدو تو سليمان علیہ السلام وړاندې دعا مانګو
حالانکه د ملک بلقیس تخت دا پډیرو دروازو کې دننه ته وو دروازو دننه یو محل او په محل کې دننه د وو دروازو دننه د دې دا تخت پروت او باغی باندې 12,000 امیران مقرر او د هر یو امیر سره 1,00,000 فوجیان یعنی د دومره فوجیانو د حفاظت باوجود د ملک بلقیس تخت سلیمان علیہ السلام تخت راو رسید سلیمان علیہ السلام حکم وکړي تخت کې ولا تبدیلی وکړي ګورو چې دا خدای په خبره پیو کړي تخت راو رسید ملک بلقیس امراغ اپوس کې استاد تختدار وي ګویا چې دا ځکه حقیقت کې پورا دانو تبدیلی پکې شو او موږ تمخ کې نه پته لګېدلې و چې سليمان عليه السلام د الله پاک او پیغمبر شته ایمان ورو د ملک بلقیس د خپل عبادت ته الله جل شانه د عبادت نه منع کړو دا سليمان عليه السلام حکم وکړ یو محل جوړ کړي او محل ته چې کوم لار ناغا د شیشې جوړ چې ملک بلقیس ته وی دي محل ته داخله شه اج داخله ده نو په پیسې لګي او چتی د دې خیال دا چې دا لاندې وبدي هغه خوشي شو دی وخت دا پیښه چې تر اوسه ما د انوار عبادت کو دا د الله پاک د قدرت مظهر او الله نو او سليمان عليه السلام مقصود هم دا چې دا په خپل گمراهي او کفر باندې پیښ دې د انوار عبادت کو نو نور خدای نه دی د خدای پاک د قدرت مظهر الله قدرت دی اوس دې کې دې په شیشې باندې خیال وکړي چې دا وبري دا وبنوي دا وبو په شان یو شیشه دې کې توبه وستلا او ایمان یارو د سليمان عليه السلام بادشاہي داغي تذکرہ ذکر کیږي نو فرمایي قالت یا ایها الملأ اوی ملک بلقیس اے سردارانو اے وزیرانو افتونی مال مشورہ راکی پی امری زما پدے کار کی تو پیغام راغلی سو کو مشورہ راکی ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون زنیم فیصلہ کون کی دا یو کار تردی چې تاسو ما ته مشوره راکړي مشوره راکړي فیصله وو قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید دیوته چې من خاوندان د غټ طاقت جو خاوندان د جنگونو یره زمو قوت طاقت هم برابر دي اسباب د جنگ هم شتا او جنگ کې تکړه ماهر هم والامر الیک حکم ستاپ اختیار کړي پنځوري ما ذات امرین تقور چې سد حکمي حکم کوا استاد حکم پابندي وکي تعمیل وکي قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه نفسدوها وې دې ملک بلقیس کله چې بادشاہان داخلي کې او کلیتا دي خرابې داخلي وجعلوا عزت اهل الله او داخل ګرځوي عزت من اهل ذلیلا وكذلك يفعلون دارنګ بدیم کوي خطر علی گل دي چې ایمان وروړي کني بیا خیر نشتا وګوردا بادشاہان دې سره چې راځي نقصان راکړي واني مرسلت الیهم بهدیه او یقینا دلیګون کې دې ته او تحفه ډالې فناظرتم بما يرجع المرسلون بس زګورم چې پس باندې ما تقاصدان واپس کړي تحفه بولېګو کچر پیغمبر تحفه باندې قبل کچر پیغمبر دې تحفه قبول کړي نو که تحفه قبول کړي سړی د مال لالچي او که تحفه قبول نه کړي د مال لالچي دې پته بولې فلما جاء سليمان هرکل چراغي قاصد سليمان عليه السلام آلا تمدون بمال وی سلیمان علیہ السلام تازم امداد بھی بمال باند فما دانی اللہ خیر مما تاکم و فرمائے سلیمان علیہ السلام سے چلا پاک ما تراکڑی دی بہتر داغی چی تاسو کم روڑی دی تاسو کم دا غلامان او بنجو دا سروس پینستن دا خخت مروڑی دا دین چی اللہ مالا کم راکڑی دیر بہتر بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکہ تاسو پر اخبر تحفہ باندې خوشحال شي دا ځان سره یو سیستاسو شنال
ارجع الی فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها تو واپس سے پدی باندې بخا مخارات کو ساس دے خلق تا پدا سے لشکر باندې چې دا غید مقابله طاقت بد هچا د پارن ولنخرجنهم من اذلة وهم صاغرون هم بخا مخوبسو کی د دې خپل کلینا ذلیل او دی ذلیل قال یا ایها الملأ و سليمان علیہ السلام اے ملګرو اے وزیران ایکم یاتینی بعرشها قبل یتونی مسلمین کم یو کتو بتا سکے ما تروڑی دا دی دا تق اڑان دی دی راتلو دا مسلمانے دونا یرچ دی مسلمانان رازی دی نوڑان دی بدا تق چوک روڑی قال عفریتم من الجن اوی غٹیو دا جنات من اناتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک زبر علمتا تدا تق اڑان دی استاد پاسے دو دا خپل مجلسنا مجلس بدلا ختم کری نی چه تخت میں حاضر کری وإني عليه لقوي أمين يقينا زبديبان قام مضبوط أو أمانة دار قال الذي عنده علم من الكتاب وبيغكس يا غسر علم دا الله دا كتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك زبراتكم تعتبد تقبان دولان دا أرول دا نظر استقبل زانتا فلما رآه مستقرا عنده هركل جولد سليمان عليه السلام دا تخت قرار لولد دا سرا قال هذا من فضل ربي و سليمان عليه السلام دا زما د فضل دا ربنا دی ليبلوني اشكر ومغفر تبارا دے امتحان کی بما بن الله شکریہ ادا کوم یا نا شکر کوم ومن شکر فانما يشكر نفسه چاچ شکریہ ادا کا شکریہ ادا کر خپل ځان د پاره ومن كفر فان ربي غني كريم او کچانا شکر کو نقصان یې د خپل ځان دی زکه چې زما رب بے پروا او عزت مند قال نكروا لها عرشها سليمان علیہ السلام پر بدل کی ددی پدی تخت کی تخت جو تبدیلیو کی ننظر منظور اتهتدم تكون من الذين لا يهتدون آیات بیگی یاد آغی خلقنا ام تكون من الذين لا يهتدون یا بداشد خلقنا چغی نبی کی پسوان فلما جات قیل هاکذا عرشک ہر کل چدا خزر آغلا دی توبیر آیات ستا تخت قالت دویدیک انہو گوی چمدادی گوی چی جگہ تبدیلی پر کسون اور تختمہ اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمين او من تراغل علم وړاندې د دې دراتلون د دې تخت را رسیدون یا وړاندې د دې تخت راتلون موږ ته علم راغلو تا چې کله تخفیر او واپس کې موږ پیښو چې سړی باچا نه دي سړی پیغمبر دي وكنا مسلمين او موږ مسلمانان وصدها ما كانت تعبد من دون الله او بنکړو دې خضر را د دې هغه عمل چې دی په عبادت سوا د الله انها كانت من قوم كافرين یقینا دا واد قوم د کافرانو نه د الله پاک د عبادت نه بنکړو وا د ملک بلقیس د ستوب د انور عبادت کولو د کافرانو نه الى الهرم دخل الصرخه ویل شو دي ته داخل شدي شش محل تا فلما رأت حسبت لجتن هر کله چې دی ولیدو دی په خیال او چې دا خلارا لجتن دا جوړي وبدي وکشفت عن ساقيا او پنده کار کې پنسیو چتک قال انه صرح ممرد من قوارير و سليمان عليه السلام انه صرح دا محل دی ممرد من قوارير جوړ شوی دي د شیشونه قال رب اني ظلمت نفسي دی ملک بلقیس وی اے رب زما ما ظلم کړي په خپل ځان باندې واسلمت مع سليمان لله رب العالمين او ما اسلام وروړه سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام سره خاص الله پاک د بارک رب العالمین دی په دې وخت ملک بلقیس بیا ایمان وروړ واخذ دعوات الحمد لله